نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذلك دين القيم. زمار دین اسلام محترم و معزز و طلاب العلم د جرح او د تعدیل متعلقه دوره موږ شروع کړې وه. د الله په فضل سره موږ ستاسو مخې ته 9 قواعد د جرح او د تعدیل د قواعدو نه وړاندې کړه. نن 10مه قاعده او 11مه قاعده. 10مه قاعده دا ده چې یو راوي دی او په هغه باندې چا جرح او تعدیل نه دی کړی او امام بخاری رحمه الله د هغه نه روایت نقل کړی دی، نو آیا دا راوي ثقه دی او که نه؟ یعنی بخاری او مسلم چې د کم راوي نه روایت نقل کی، آیا د بخاری او د مسلم روایت نقل کول بمنزلت التوثیق دی او که نه دی؟ یعنی داسې ووایه تخریج احد الشیخین لحدیث راو فی الصحیح بمنزلت التوثیق. نو بعضی علما دا وایي چې یره دا توثیق دی د راوي، چې یو راوي باندې جرح او تعدیل نه شوي او امام بخاری یا امام مسلم رحمه الله د دنه روایت نقل کی، نو دا د دې راوي توثیق دی. لکه دا خبره حافظ ذهبی رحمه الله په الموقظه کې وایي. موقظه د حافظ ذهبی رحمه الله دا کتاب دی. د موقظه کې دا موقظه د حافظ ذهبی رحمه الله ده. د موقظه کې حافظ ذهبی رحمه الله څه وایي؟ د کتاب کې وایي 9 نمبر صفحه کې من احتج به او احدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. وی اغراوی چې پاغه باندې احتجاج امام بخاری یا امام مسلم کړی، یعنی دا غنه روایت نقل کړی او د دې توثیق چا نه کړي ولا غمز نه په چا کم عیب لګولې ده، یعنی جرح او تعدیل په نشته، فهو ثقه و دا ثقه ده حدیثه قوي. دا حدیث څنګه ده؟ قوي ده. د مثال به دا ذکر کوي علما، لکه سعید بن عبد الرحمن بن ابي سعید الخدری د په بارک کې جرح او تعدیل نشتا، لیکن ابن حبان رحمه الله کتاب الثقات کې ذکر کړی دی. کتاب الثقات د ابن حبان رحمه الله دا کتاب دی. دې کتاب کې تذکرہ کړل کتاب الثقات چیرې دا ثقه دی، حالانکه ابن حبان رحمه الله متساهلین نه دی، د په توثیق باندې به اعتبار نشي کېدلی تر څو چې د تصریح نه وکړي. لیکن امام مسلم رحمه الله د سعید بن عبد الرحمن نه روایت مسلم کې نقل کړی دی. نو وی دا د سعید بن عبد الرحمن د یو جهت نه تعدیل شو. یا د مثال صفوان بن یعلا بن امیہ ابن حبان رحمه الله ثقاتو کې راوړی دی، خو حافظ ابن حجر او مزی رحمه الله یو قسم چرتا
د باندې جرح یا تعدیل نه دی کړی په دې کتابونو د رجالو کې، لیکن بخاری مسلم د دنه روایت راوړی. د دې وجې نه حافظ ابن حجر رحمه الله د دې راوي په باره کې وایي ثقتن، وایي صفوان بن یعلا ثقه دی. دارنګ د دې بل مثال محمد ابن غریر ابن الولید چې بخاری په دې باندې استدلال کړی دی، ولم يتعرض له احد بجرح ولا تعدیل، چا په جرح او تعدیل نه دی کړه، لیکن ابن حبان رحم الله ثقاتو کې ذکر کړی دی او ابن حبان منګویل چې دا متساهل دی او متأخر دی د بخاری نه. نو حکم د دې ویدا دی چې دا ثقه دی ځکه بخاری په احتجاج کړی دی. د دې وجې نه حافظ ابن حجر رحمه الله د تقریب التهذیب کې وایي چې دا صدوق دی. دارنګه محمد ابن قدامه ابن اسماعیل امام مسلم ته روایت په صحیح کې نقل کړی دی، خو چا په جرح او تعدیل نه دی کړی. ابن حبان صرف کتاب الثقات کې راوړی دی. علامه ابن حجر وایي مقبول. لیکن دا قاعده د مخکې پنځمې قاعدې سره تعارض لري. ولې مخکې پنځمه قاعده کې موږ ویلو چې روایت ثقة عن غیره لا يعد توثیقا له، روایت د ثقه د غیر نه دا د هغه توثیق نه دی. مقصد دا دی یو راوي دی هغه روایت نقل کوي، یو ثقه دی هغه روایت نقل کوي یو راوي نه، نو دا معنا نه ده کنه چې دا د هغه دپاره توثیق شه، په دې باندې د هغه توثیق نه ثابتېږي. د بعضې کسانو په باره کې داسې کېدلی شي لکه یحیی بن سعید القطان باره کې راځي، عبدالرحمن مهدي وایي دیو به روایت نه نقل کوه مګر د ثقاتو نه. د دې وجې نه وایي چې روا عنه القطان ترکه القطان، یاره قطان ته روایت نقل کړی دی او قطان پرېښی دی. او کومه خبره چې د امام مالک یا د شعبه یا د امام بخاری مسلم په باره کې مشهوره ده چې دیو د ضعافو نه روایت نه نقل کوي، د ثقاتو نه نقل کوي، نو دا خبره کمزورې ده. وجه دا ده که موږ وګورو نو امام بخاری رحمه الله په بخاری کې او امام مسلم رحمه الله په مسلم کې د ډیرو ضعافو نه روایت نقل کړي، خو هلته څه وجه د دې ضعیف راوي روایت د ثقه سره برابر وي. د ثقه او د ضعیف خبره یو شانې ځکه دروغجن هم کله کله رښتیا وایي که نه. امام بخاری رحمه الله یا امام مسلم ولې د دغه ضعیف نه روایت نقل کوي؟ دې کې دوه مقصد دی، یو للمعرفه چې دا خلکو ته وښیي چې هلکه دا ضعیف دی، اوس چې څوک په بخاري او مسلم نه پوهېږي او څوک د دې علم سره تعلق نه ساتي او څوک دې علم کې استاذ نه لري، نو هغه به په بخاري او مسلم باندې اعتراضات کوي. وایي بخاري او مسلم، بعضې حضرات وایي بخاري او مسلم خو 200 کاله وروسته د نبي علیه السلام نه لیکل شوي دي. وایي دې کې ډېر شیعهګان راننوتي دي او ډېر دا راننوتي دي او تاسو باندې د دروغو خبرې د دین په نوم باندې چلی. منګو تاسو غریبانان چرته هم بخاری ویلی نه وي، چرته د دې فن اصول حدیثو سره د جرح او تعدیل د دې علم قواعد هم چېرته نه یې اورېدلي، نو په دې وجه باندې دا خبرې کوئ. بخاری او مسلم چې د ضعیف راوي نه روایت نقل کوي، نو په هغې کې یو د معرفت دپاره چې تا ته دا وښیي چې دا ضعیف دی، او دویم دا د دې دپاره چې همدغه روایت د ثقه سره شته دی، خو د ثقاتو سره به دا په نازل سند باندې وي او د ضعافو سره په عالی سند باندې وي، په دې وجه باندې نقل کوي. نو خلاصه ده چې دا خبره کمزورې ده چې بخاری او مسلم دا روایت د ضعافو نه نقل کوي. یا دا خبره دا قاعده باندې هم اعتراض راغی
چې یاره بخاري مسلم د چا نه روایت نقل کړی او هغه به ثقه وي، دا خبر هم کمزورې ده. بلکې داسې موږ وایو چې بخاري او مسلم لا يروي الا حدیثا صحیحا، بخاري او مسلم نه روایت کوي مگر حدیث صحیح. حدیث به صحیح کله چې په امام مسلم رحمه الله باندې داغه استاذ اعتراض کو چیرې مسلم وای ما صحیح کتاب لیکلی دی او ور سړی مخکې کېږي او دې فن ته راځي، دا ویسې ځان شهرت غواړي، دا غواړي دا غواړي. ګوره په مسلم کې څومره د ضعافو نه روایت نقل شوي دي. قطن ابن نصیره او دغه شانته نور ډېر کسان امام مسلم ته چې کله دا خبره وشوه، امام مسلم ویل چې د الله بندګانو ما خو داسې نه دي ویلي چې ګنې زه به دې کتاب کې هغه راوین راوړم چې هغه به صحیح، ما داسې ویلې زه به حدیث صحیح راوړم حدیث. نو دغه حدیث چې ما د ضعیف نه نقل کړی دا ما سره په صحیح سند باندې موجود دی، نو دلته د ضعیف خبره ده ثقه سره برابر وي، په دې وجه مې هغه روایت راوړی، خو صرف سند عالی وي د ضعیف سره، په دې وجه باندې ما راوړی. نو اوس ګوره چې بخاري او مسلم د ضعافو نه روایت نقل کړی، نو آیا دغه ضعیف ته موږ بیا ثقه ویلی شو؟ ما راته ویل ډېر مثالونه موږ د دې پیش کولی شو چې متابعاتو کې یا معلقاتو کې بخاري او مسلم د ډېرو ضعافو نه روایت نقل کړلی. نو دې دا مقصد نه دی ګڼي چې دغه ضعاف به ثقه وي. دا څوم نمبر قاعده وه؟ 10 نمبر قاعده. 11 نمبر قاعده هغه دا ده روایت المبتدعه وشروط قبولها، د بدعتي روایت او په کومو شرطونو باندې به د بدعتي روایت قبله. دې باب کې د اهل العلم اختلاف ده، نو بعضی علما هغه خو ډېر سخت تشدید کړی دی په قبلولو د روایت د بدعتي کې، او دا ویلي چې دا بالکل د بدعتي نه روایت نقل کول نه دی جایزه، ولې اطفاء لبدعتهم چې ردیو دا بدعت ختم شي، وزجرا لهم بحجرهم وذما لسوء مذاهبهم. وای دا د دیو د رټنې دپاره او د دیو د مذهب د بدۍ دپاره. یو جماعت ور سره په دې باندې موافقه کړله، لیکن دې کې ته خلاف کړی دی چې یاره ټیک ده چې روایت به ردي، خو روایت ته نقل کولی شي او احتجاج د دیو په حدیثو باندې کولی شي وروسته د مرګ نه، خاص کر که چېرته دا په یو روایت باندې ځان لوالی وکړي. او بل جماعت هغې دا وایي چې یاره د بدعتي نه روایت نقل کولی شي، خو شرط دا دی ممن لا یستجیز الکذبه، هغه بدعتي به دروغ جایز نه ګڼي. ولم یکفره اهل السنه، او داسې بدعتي به چې اهل سنتو به کافر کړی هم نه وي. وان کان رأسا وداعیه، اگر که دا د بدعتیانو مشر دی، اگر که داعی دی، خو چې کله دا موصوب بالستر والصدق والضبط و او اذا لم يروي ما يشيد به بدعته، داسې روایت یې نه راوړی چې په هغه باندې د خپل بدعت مضبوطوالی کوي. د داسې بدعتي نه روایت نقل کولی شي چې هغه څنګه دروغ حلال نه ګڼي. یو اهل سنت ورته کافر نه دی ویلی، اگر که د بدعتیانو مشر دی، خدا موصوف دی بالستر والصدق والضبط، او داسې روایت یې نه راوړی چې د مذهب تایید پکې، نو د داسې بدعتي روایت بیا قابل قبول دی. علي ابن المدیني رحمه الله هغه وایي ما یحیی ابن سعید ته ویلې چې عبدالرحمن وایي چې اترک کل من کان رأسا فی بدعة یدعو الیها، هر هغه سړی پرېږده چې د بدعتینو مشر او بدعاتو ته دعوت ورکوي، د هغه نه روایت مه نقل کوه. وایي هغه ماته وویل کیف تصنع بقتاده وابن ابي رواد وعمر بن ذر وذكر قوما،
ما ته دا ویل چې ته به قتاده سره بیا څه کې، ته به د ابن ابي رواد او د عمر ابن ذر سره څه کې. ډېر خلک یې ذکر کړه. ثم قال يحيى بيحيى ویل ان ترکت هذا الضرب ترکت ناسا كثيرا، که داسې خلک موږ پرېږدو په داسې معمولي دغه باندې بیا خو به موږ ډېر خلک پرېږدو. نو خلاصه خبره ده د بدعتي روایت دې کې لږ ونته کې تفصیل دی او د دې مختلف مقامات دي. اول ردها مطلقا اذا كان ممن يكفر ببدعته، د بدعتي روایت با رد کېدل شي کله چې د بدعتي بدعت مکفره کو. نووي رحم الله ارشاد کې هم وایي چې المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق، چې د بدعت مکفره کو شرک کو، مقصد یو بل داسې بدعت کو چې پاغه د دین نه وته، د داسې بدعتي روایت بل اتفاق رد دی. دویم دا چې د بدعتي روایت به قبله کله چې هغه معروف په صدق سره و او د روایت داسې نه و چې د مذهب تایید پې کېده. حافظ ابن حجر رحم الله حدیث الساری کې وایي 382 کې وی اختلاف اهل السنت فی قبول حدیث من هذا سبیله، و اختلاف کړی دی اهل سنتو په قبلولو د حدیث داغه چا کې چې داغه دا طریقه وي یعنی بدعتي وي. و اذا کان معروفا بالتحرز، کله چې هغه معروف و بالتحرز من الکذب په ځان ساتلو باندې د دروغونه، دارنګ مشهورا بالسلامتي، دا مشهور و په سلامتی سره من خوارم المروه، د سړیتوب خلاف کارونه نه کول. موصوفا بالدیانت والعباده، دا موصوف و په دیندارۍ باندې په عبادت باندې. نو فقیل چا ویل دی یقبل مطلقا، چې د روایت به مطلقا منلی شي. وقیل چا ویل دی یرد مطلقا، دا به مطلقا رد کېدلی شي. والثالث التفصیل، دریم هغه دا دی چې دې کې تفصیل دی بین ان یکون داعیا لبدع، کله چې دا د بدعاتو داعی او غیر داعی، یا به داعی یا به نه داعی. نو فیقبل غیر داعیه، که چېرته داعی نه و بدعتي بیا به د هغه روایت من قبلو، او که داعی نو بیا به رد کېدلی شي. هغه به وایي وهذا المذهب هو الاعدل، دا د انصاف والا مذهب دی. وصارت الیه طوائف من الائمه، دې مذهب ته ډېر ائمه راغلي دي. ودع ابن حبان اجماع اهل النقل علیه، حتی ابن حبان خدا دعوه کړله چې په دې باندې د علماء اجماع ده، لیکن وی په دې دعوه کې اجماع کې په دې دعوه د ابن حبان کې نظر ده. به اختلاف ده په دې تفصیل کې بعضی وایي چې یاره مطلقاً به رد کېدلی شي، او بعضې دا وایي چې کم غیر داعی یا داعی دی خو د ده د داسې روایت یې راوړی چې د ده د مذهب تایید پې نشي کېدلی، نو دا به قبلېدلی شي، او که نه نو بیا به نشي قبلېدلی. دریم نمبر کې د بدعتي روایت دا به رد کې ردها اذا كانت مما يشيد به بدعته، کله چې داسې روایت راوړی چې د بدعاتو تایید پې راته، داسې روایت به رد کېدلی شي. لکه شیعګان څه وایي چې نبی علیه السلام وایي انا مدینة العلم وعلی بابها، زه د علم ښار یم او علي دروازه ده. اوس که داسې روایت دی راوړي نو دې کې ګوره د دې د مذهب تایید راځي که نه، بیا به دا لرې کې. څلورم اختلاف دی په قبلولو د روایت د روافظو کې چې آیا دا به قبله او که رد کې به. علما دې کې درې مذاهب دي. حافظ ذهبي رحم الله په ترجمه د ابراهیم ابن الحکم ابن الظهیر کې وایي د میزان الاعتدال اول جل 20 صفحه کې وایي، میزان الاعتدال د حافظ ذهبي رحمه الله دا کتاب دی، دې کې وایي اول جل کې څه وایي وی اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على 3 اقوال. د خلکو په دې کې اختلاف دی چې د روافضو روایت قبلولی شي که نه، وایي 3 اقوال دي پکې. اول
قول دا دی چې یاره نه شي قبلولی مطلقا منع. دویم رسخت دی مطلقا صرف هغه رافضي چې هغه کذاب وضاعي دروغجن او د ځانه روایت نقل کوي نو هغه به نه منې. دریم تفصیل لی په کې روایت د هغه رافضي به قبلی چې هغه صدوق دی عارف دی په څه باندې چې بیانوي، او کم رافضي چې داعي دی د بدعاتو او د رفض اگر که هغه صدوق دی به روایت رد کېدلی شي. د دې وجه نه اصحاب رحمه الله هغه فرمای د امام مالک نه چا تپوس وکړه په باره د دې روافضو کې چې د روافضو نه روایت اخیستل څنګه دي، نو هغه ویل لا تکلمهم ولا تروي عنهم فانهم يكذبون. دې سره خبرې مه کوئ، د دې نه روایات مه نقل کوئ، فانهم يكذبون دیو دروغ وایي. خو بیا د نن زمانې او د هغه وخت روافضو کې ځمکې او د اسمان فرق وګوره ښه. د نن زمانې هغه چې دی دا خو د ده نه باسې عامه خبر هم صحیح نه نقل کوي ګوره ښه، ځکه دروغجن دی بیخي. حرمله وایي سمعت الشافعي یقولو ما د امام شافعي رحمه الله نه واورېده چې هغه فرمایلی لم اره اشهد بالزور من الرافضه. ما د روافضو غونته کې خلق نه دي لیدلي په دروغو کې چې هغه د دروغو سختې ښې ګوایانې ورکولې. مؤمل ابن ايهاب وای ما د یزید ابن هارون نه واورېدل چې هغه فرمایلی یکتب عن کل صاحب بدعة د هر بدعتي نه به حدیث لیکلی شي، خو اذا لم یکن داعیه کله چې دا داعی نه الا الرافضة فانهم یکذبون. وایي سوا د روافضو نه ګوره پام کوئ، د روافضو نه به روایت نه لیکي ځکه هغه دروغ وایي. محمد بن سعید بن الاصبهاني هغه وایي ما د شریک نه واورېده چې ویلې احمل العلم عن كل من لقیته، چا سره چې مخامخ کېږي علم ته اخله، خو الا الرافضه په غیر د روافضو نه. ولې فانهم یضعون الحدیث ويتخذونه دینا. دیو حدیث د ځانه جوړوي د هغه نه بیا دین جوړ کړي. په دې وجه باندې مخکې مونږ ویلې چې اوس بدعتي ضعیف دی که نه، چې کله هغه د بدعاتو تایید کوي په خپل روایت سره او یا د بدعاتو داعی د دې روایت به نشي قبلېدلی. لیکن که د خبره د ثقه سره برابره وه بیا خو څه مشکل نشته. د بخاري او مسلم یې داسې راوړي دا کوم حضرات چې په اعتراض کې غریبانان خبر نه دي. ګوره هلکه یو سړی به دروغ به دروغجن به کله کله خو رښتیا وایي که نه. یو سړی د دروغجن دی دروغ وایي د خبره وکړله او هلته چې رښتینی سړی و د هغه د خبرې سره خبره برابره وه نو بیا به موږ ویو که نه چې هلکه د خبره صحیح ده، بیا خو پکې څه مشکل نشته. دا کوم حضرات چې اعتراض کوي چې بخاري د شیعهګانو ډک دی، مسلم د شیعهګانو ډک دی، او ابو داود د دې نه ډک دی، دا د دې نه ډک دی، دا غریبه چېرته والله که دا کتاب به هم لیدلی دا نه دا موقظه د امام ذهبي نه ده، زه هم والله که دا هم مطالعه کړي غریب. بس الله دې ورته هدایت وکړي او الله دې داسې خلک په خپل دین باندې پوه کړي چې د الله د دین ښایسته او مزیدار خدمت وکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. دا تقریبا 11 قواعد موږ ستاسو مخې ته وړاندې کړه. انشاءالله نور به مابقیه درسونو کې ویل شي.